د انسان په عمل ډاکه غورځئ دا دواړه یو ځای شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د انسان د زړه ته یو خوا د شیطان لومه ده او بل خوا د فرشتې لومه ده. شیطان یې ځان ته راکاږي او فرشتې یې ځان ته راکاږي. د شیطان راښکل څه دي او ورته ګناه ورچوي په داړه کې، او د فرشتې راښکل څه دي هغه ورته نیکي ورړی. که ستا خیالي بعضې وخت کې سړی وایي که نه وایي دا یو ړه مې وایي چې دا کار وکړه او دا بل مې وایي چې دا کار وکړه، نو دا خو دوه زړونه نه دي، یو ړه دی. دا د نیکۍ کار دا ورته هغه فرشته ورچوي. د هغې فرشتې نوم ملهم دی او د هغې هغه چې په اړه ته هغه کم خیر ورچوي هغې ته الهام وایي. او دا بل شی شیطان چې دا زړه ته ورته شر ورچوي د هغه نوم وسواس دی، او چې کم شر ورغورځوي هغې ته وسوسه ویل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره ما خو چې شی خطرناک دی، بچ کېدل ته ګران دي، لیکن رسول الله مبارک دم خولی دی. وی کله چې د شر والا وسوسه ته محسوس کې چې مونځ مه کوه، ګناه وکړه، غلا وکړه، ډاکه وکړه، غیبت وکړه، دا وکړه دا، وی پیشه چې دا د شیطان د طرف نه دی، نو وی فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله وایا او ګس طرف ته لاړې توکا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ګس طرف ته لاړې توکا، الله به درته بچ کی. دا مسان شو که نه شو؟ دا الله نوم واخله، ذکر وکړه لا اله الا الله، نو دې تختی بیا د الله د نوم نه خپل خلطه مباسي. او چې کله دا بل محسوس کې دا نیکۍ والا چې منځ وکړه، روجه ونیسه، د ګناه نه ځان بچ کا، فلیحمد الله، دا الله حمد ادا کا. داسې وه چې الحمدلله، چې الحمدلله دی وی د الله حمد، دا فرشته به نورم زور ولګوي او د نیکۍ ته به خدای پاک پوره توجه پیدا کړي. دا مونږ ته حضور پاک یو دم د دې سپیره دپاره ښولی دی. د مارونو بل صفت یې څه دی؟ د انسان اخره پورې دشمن دی، تر مرګه پورې انسان پسې دی لګېدلی وي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی. یو لوی تفسیر هم لیکلی د قرآن شریف، تفسیر کبیر، ډېرو جلدونو کې دی او ډېر عجیبه علمونه پکې جمع کړي دي. د الله تعالی په وجود باندې یو کتاب هم لیکلی دی، په هغې کې 360 دلایل دي چې الله موجود دی. وی دی چې کله مړ کېده نو شیطان وله راغی، شیطان ته تپوس کوي امام فخر الدین رازی خدای شته؟ ده ورته وی او شته. وی څه دلیل دی؟ وی دا فلان کې دلیل. اوس شیطان سره به څوک باس کوي، هغه دلیل یې وله باطل کوي، دا غلط دی، دا ټیک نه دی. ده ورته دویم دلیل پیش که، شیطان ورله هغه هم باطل کوي، دا دې خراب دی. ده ورته دریم دلیل پیش که، شیطان ولا غم باطل کوي، دا دیم خراب دی. ګوره ځنکدن وخت دی هغه ورته د الله په وجود دلیل پیش کوي، شیطان یې ولا بربادوي. یو ډېر لوی بزرګ د شیخ نجم الدین رحمه الله د کشف خاوند دی، هغه لګیا دی اودس کوي او شاګرد ورته اوبه اچوي په دې لاسونو باندې، نو په اودس کې خو اسراف ګناه ده. شاګرد ورته اوبه اچوي او رده د لاسونو نه اوبه بیږي او اوبه اچوي. شاګرد حیران دی چې نن خو زما شیخ په یو لاس باندې 5-6 لوټې خالی کړی، توجه بل خوا ده، ورته اوبه اچوي او د اوبه ته بیږي او د توجه بل خوا ده. اخره کې لږې اوبه راواغېشته او داسې وروی ویشتې. وی ورته ووایه چې بې دلیله خدای یو دی، ووایه ورته چې بې دلیله خدای یو دی. بیا مخلاص وینځل، شاګرد ته تپوس وکړ، وی حضرت نن خو تاسو په دې لاس باندې بله اوبه توی شوې، توجه مو بل ځای وه. وی او تا ما ته اوبه اچولې او ما ته خدای امام راضي را مخکې کړ، امې ولیده، راته الله را ښکاره کړ. مرګ یو، ځنکدن یو او شیطان ورسره په مباحثه او په مناظره نښتی و، د شیطان مقابله وه. دی ورته وی الله یو دی او دلیل، وی دا دلیل، وی دا دی ټیک نه دی بل خایا.
بلې ورته وښو وی دا دې م ټیک نه دی بل ښایا وی 100 دلایل ورته امام راضي ووی او وی 100 واړه یې وله باطل کړل وی ما ته الله را مخامخ کا وی ما دا بوټي اوبه وروویشتې او وی د امام راضي په سینه خدای وروغورځولې د هغه سینې ته ورورسېدې مې ورته وایه چې بې دلیله خدای منم اړو دلیل نشته وی امام راضي ورته وی چې زه خبیثه بې دلیله خدای منم وی شیطان ته خپلې پنجې وویستې ولاړ امام راضي خدای د ایمان سره مړ که ګنې که دا بل دلیل یې ورته باطل کړی وی ذات یو دی مونږ د ټول زمونږ ایمان دی او موجود دی په دې د دلیل ضرورت نشته د زمیدار قصه شیطان سره کوه شیطان د انسان په شکل شو یو زمیدار یوې کوله راغی ورته ودرېده زمیدار کاکا یو تپوس ته نه کو وایا ته خدای مانی وی او وی دلیل راته وایا وی ښه دلیل غواړي وی او وی ودرېږه چې درته دلیل ویم د غوانو هغه چوکۍ راواغېشته او غوان یې ودرولو او ورپسې ورپاسېده چې ورغې وی دلیل وایه که نه وی ته ودرېږه ښیم درته خو چې یو 5 شپږ چوکۍ یو او شیطان ته غر والې وی دلیل وایه وی د سپېره بچی دلیل هم دا دی کنه چې دا ته م یو څو غزاره ووالې کش الله نه وي او موجود نه وي نو زما په لکه به تا سره بغض پیدا کو زما په لاس کې به ستا د والو طاقت پیدا کو دا کم ذات چې زما تا سره دشمنی پیدا کړه او زما په لاس کې د چوکۍ د استعمال طاقت پیدا کو او ته مې په یو څو غزاره ووایه دقه خدای دی ودرېږه چې درته نوره مخیمه هغه لمن پرول او تښتېده د خدای د ذات دا شیطان به راته وسوسې اچوي پرېږدي دې نه او تر اخره پورې د سره دشمنی کوي دا شیطان نو چې کوم ستا د پلار نیکه دشمن دی او ستا دشمن دی او کوشش یې دا دی چې تا دوزخ ته غورځوي نو موږ به د هغه دوستانه کوو که دشمني به یې کوو وایه څه دشمني به کوو او که څوک ورسره دوستانه کوي نو دا ناپویه دی د هوښیار نه دی دا قمقل دی هوښیار دا چې د پلار نیکه ازلي دشمن او د خپل دشمن سره دشمني وکړي او دا د الله د کتاب وینا او مختلفی طریقې دي مولا صاحب په بله طریقه وای مولیانو لاجیبه چل پیدا کی یو بل سره روانه کی یو پسې او بل پسې مولا خو په بله طریقه والی نشي نیک سړی هغه په بله طریقه وای هغه ته بدعت په داړه کې ورواچي په هغه داسې طریقې د عبادت راولي چې هغه طریقې د شریعت نه خلافي بدعت دې ته وای چې یو سړی نیکی کوي خو هغه نیکی چې نه پیغمبر کړی وي نه د هغه صحابه کړي وي او نه د پیغمبر او د صحابه نه د هغې اصل ثابتي په نیکۍ یې وی پرېږدي یې نه مولا په مولا وی د هغې په زړه کې اختلافات پیدا کړي په مختلفو طریقو د بربادۍ نو لوی سازشي سکیمر او خطرناک دشمن د خطرناک یو سړی د دیوال په سوري باندې ملاستو دا شیطان ولا راغی او دا سړی څوک د خپله وظیفه دا ګرځولې وه چې د به روزانه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د خدای په ذات د شیطان لعین نه پناه نیسم دا به هر وخت وي یو ځل د دیوال سوري ته ملاستو دا شیطان راغی د انسان په شکل وی پاسه چې دی پاسېده وی د خوبه دی ویستم ظالمه وی د خوبه نه د دیوال در باندې را غورځېږي شبل اخوا شه چې اخوا شو دیوال را پرېوت دغه نیک سړی ورغی دا چا چې پاسولو هغه د مټه ونیوه خدای د سره خو کته څوک یې تا خو زه د مرګه بچ کړم که دې ویښ کړی نه ومه او دا دیوال په ما را پروت و خو په دا خوب کې به رانه سوتې او مړ به ومه او دې زه خو شیطان یم زه هغه کس یم چې روزانه ته زما نه پناه نیسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه هغه شیطان یم دا نه ته شیطان نه ته خو ډېر ښه سړی زه دې د مرګه بچ کړم شیطان ته ګوره ښه کار ته ګوره شیطان څوک د مرګه بچ کوي تا خود د مرګه بچ کړم ته څنګه شیطان یې شابه ځان راته وښایه وی سپېره شیطان یم چې ته راته شیطان وی هغه شی یم نو شیطان څوک د مرګه بچ کوي وی د مرګ نه د شهادت نه مې بچ کړی که ته مې ویښ کړی نه وې او دا دیوال در باندې را پروتې وې نو تا به مفت په جنت فردوس کې مټې والې ولته به راته ګرځېدې را ګرځېدې چې شهید نشي او جنت ته لاړ نشي ګوره دی مختلف حربي دی او مختلف سازشونه یو پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام هغه چې کله مړ کېده نو هغه د خپل نږدې ملګري ټول راغونډ کړل وی زمرم او هغه سړی د ځان په ځای خلیفه مقرروم چې کم کې 3 صفتونه یو صفت دا چې ټوله شپه به عبادت کوي دویم دا چې روزانه به روژه نیسي او دریم دا چې غصه به نه کوي
که دا درې صفتونه په چا کې وي ابا زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کم. هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي، ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسي روزانه، او ټوله شپه عبادت کې، خوب پکې نه کې، دروازې به خوب کې، د شپې به نه کې، او غصه به نه کې. دا خو ګران کار دی. یو سړی پاسید حضرت ذوالکفل، څوک نیک انسان دی او څوک پیغمبر دی، دی پاسید وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته. سبه بیا تپوسو کو وی هغه سړی د ځان په ځای خلیفه کوم چې دا درې صفتونه پکې وي. دغه حضرت ذوالکفل پاسید وی دا ما کې شته. په درې مرضې بیا اعلان وکړه وی یو کس داسې خلیفه کوم چې دا درې صفتونه پکې وي. او په ټولو مرګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډېر کمزور و، د ټولو نه غریب انسان و. وی خوایا دا صفتونه در کې شته؟ وی او صاحب بالکل غصم ناراضي، غصه نه کوم بې ځایه. او دویم ټوله ورځ روژه به نیسم، او د شپې زما ټوله شپه تهجد دی. وی ښه ته مې خلیفه کړې. د ځان په ځای حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفه چې خلیفه شو، اوس شیطان یې خرابی، دوکه کوي. دی غریب به د غرمې 2-3 ګنټې خوب کاو، روژه به وه، او د شپې به د الله عبادت کو. دا شیطان د غرمې چې څنګه د حضرت ذوالکفل اوده شو، دروازه ورته وواله، د خوب یې وویستو. راپاسید څوک وی زه یو مظلوم انسان یم. ګوره شیطان خو د انسان په شکل راځي. زمانه کور او ځمکه او مال یو ظالم سړی نیولی دی، بچی مې نار دی اوږې دی، او زمام د جامو درک نه لګي. تاله راغلی ما او ته د مسلمانانو خلیفه، ته مهرباني وکړه د هغه ظالم پسې پولیس ولېږه، سوال جواب ورپسې وکړه او راویې غواړه. ماله ته خپل کور والا، بچی مې په بیابان او په صحرا ناستی، او ماله ته هغه خپل مال والا اوږې تږي. حضرت ذوالکفل ورته وایي چې لکه دا خو زما د خوب ټیم دی. خو دونه شیطان ورسره خبره اوږده کړه چې د خوب هغه ټیم یې پې ختم کړ. دا خو زما د خوب ټیم وا خو دې مراله برباد کړه. خو داسې وکړه چې ماښام زما دربار لګي، نو ته مهرباني وکړه هغه سړی زه به ته سره پولیس ولېږم، راشه نو حاضر به یې کړو. ښه جي دا ماښام راشم. ماښام رانغی. سبا له بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه ورځ خوب ونه کړ، د شپې خو تهجد کوي، خو یې وعده کړې ده چې خوب به نه کوم. سار له چې بیا غرمه شوه نو اوده شو. دی دغه دی چې په غرمه او ده ورته انتظار غریب وکړ چې دا سړی به راشي، دا مظلوم خو دی خو ورنه راغی. سار له چې بیا څنګه اوده شو، دی بیا راغی دروازه یې ولګوله. څوک یې؟ جي د هغه پرونی مظلوم سړی ما. دروازه یې ورته کولو کې د خدای بنده، تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما انتظار وکړه، ته خو رانلې، اوس دې بیا د خوبه وویستم. غصه ورته نه شو، غصه نه کوي، خو په نرمۍ ورته وایي چې وروره زه خو د خوب او بیا وویستم، او تا ته خو پرون مازدیګر ماښام ما ډېر انتظار وکړ. وی ټیک ده، خو پرون زه ځکه رانلم چې ما هغه ته وایي چې زه بادشاه له ځم او تا غواړي، نو هغه وایي چې بادشاه له مې مه بوځه، او زه تاله مالم در کوم او کورم در کوم. وعده یې را سره وکړه. ما یې چې ده بس ټیک ده چې راکې کورم او مالم راکې، نو بیا ساجد چې بادشاه له دې بوځم. وی صاحب ځکه مې پرون مازدیګر ماښام رانلم. وی چې سار شو بیا انکار وکړ، وی چې نه در کوم. نو جي زه خو غریب یم، بچي او ښځه مې په صحرا دي، دروغ وایي. اوس بچي کم دي او زه چې دی نو بې مال یم، اوږې ما. نو دا مهرباني وکړه ما سره پولیس والا ولېږه، او چې هغه سړی ظالم راولو چې زما کورم ته ماله والی زما مالم. حضرت ذوالکفل ورته وایي چې داسې وکړه ماښام راشي، پولیس به در سره ولېږم، سړی به راولو. دی ماښام بیا رانغی، هغې خوار ورته پوره انتظار وکړه، خوند یې ونه کړه. حضرت ذوالکفل چې سبا له په 3 ورځ باندې بیا غرمه شوه، نو خپل څوکیدار ته وایي دا ور بند کا، او چې هېڅوک هم را پرې نه دی، ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی، او بله ورځ مې خوب ونه کړ، او د شپې خو تهجد کوم، سترګې را باندې پټې دي، خوب راځي. نو چې هېڅوک هم را پرې نه، دا دروازه هم بنده کړه، هغه بل ګیټ هم بند کړه، د کور دروازه هم بند کړه، هغه بل ګیټ هم بند کړه، یا هغلته به ودرېږې چې څوک راځي چې ما ته را پرې نه دی. ښه جي شیطان اوس څوک بندولی شي؟ دی خو په نري نري سوري وردن نه کېږي. راغی چې راغی دته اوس په 3 ورځ بیا دروازه وواله، چې دروازه وواله د خو بیا پاسم. یا لکه څوک یې؟ زه چې هغه مظلوم یم، هغه بل اردني مظلوم یم. بس حضرت ذوالکفل پیش چې لکه ته څنګه راننوتې، چې پاسېده لاول خو خپل څوکیدار راغوښته، هلکه تا ته خو ما ویلي و که نه چې دروازه بنده کوي. صاحب دروازه خو زما بنده ده،
جرنده تا ته معنی واچوه حضرت جرنده ده هغه جرنده ده بس دې پوه شو چې دا شیطان معلومیږي دی نن درېیمه ورځ ده چې ما د خوبه وباسي او د مقصد هم دا دی چې دروازې د خوبه مې وباسي چې د شپې وده شم او تهجد رانه پاتې شي یا دا روژه رانه پاتې شي ورته وی داسې کار دی چې مظلوم نه الوایه یې څوک نن د درېیمه ورځ ده دی ورته څه وایي شیطان وی حضرت بس تا وګټله او ما بیله وی هغه څنګه وی د شیطان ومه وی ما وی چې یا خو به د غرمې د خوب نه وباسم نو د شپې به وده شي هغه کې هم کامیاب نشم ځکه بیګا دې ښه عبادت کړی دی او پرون دې هم کړی دی بل ورځ دې هم کړی دی او یا دا څوکیدار ته به در باندې غوسه وباسم څوکیدار ته به غوسه شي نو هغه ته دې هم غوسه ونه کړه او یا به دا روژه پرېږدم نو هغه روژه دې هم بنده نه کړه تا وګټله او ما بیله دومره پالیفلام و حرامي دی دا شیطان کوشش کوي کوشش چې مسلمان پس طریقه د خدای دشمن کی او د جهنم ته وغورځي دی اور ته وغورځي دا د انسان خطرناک دشمن رب العالمین فرمایي د قیامت پر دنه چې کله سوزي د یو بل صفت درته وخیم د بل صفت زد دی زد ډیر زیات زدی دی دنه چې کله سو باسي نو دی به منډې به وي او حضرت اسرائیل علیه السلام نه تختیدی نشي او کوشش کوي چې دی راونیسم او دی به دغه وخت کې سجدې لګی سجده به لګی اوچتېږي به یو ځای کې به سجده ولګی حضرت اسرائیل علیه السلام به ته ابلیسه ته پوه شو چې کوم ځای سجده ولګوله وی نه وی د آدم علیه السلام قبر ته سجده وکړه خوار چې دا خو د هغه قبر دی نو په دغه حال کې به دی راپاسې وبې چې توبه غلطي مې وکړه توبه غلطي مې وکړه او چې جهنم کې الله وغورځوي نو د جهنم کې به د اور په کرسی دی کېنی د اور نه به الله یو کرسی جوړه کړي دی به پې کېنی چې د اشنایانو ته خو تقریر وکړه که نو قرآن شریف کې الله وی وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وی الله هم د سره وعده کړې وه او ما هم کړې وه الله خپله وعده رښتونې کړه چې څوک یې جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته او زما وعدې ما ټولې دروغ درته ویلې دي ما به وی دوزخ نشته دا رشته که نشته ما به وی جنت نشته جنت راغی که رانغی ما به وی مړه اسم نشته دا د ارس او شته که نشته اوس بیا سوی ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي عجیبه خبره ګورې کوي هرورا وی ما څه په زور خو تاسو د مټه نه نیولي چې بوتانو ته مې راباندې سجدې لګولې دي ما خو در باندې په زور زناګانې نه دي کړې ما خو په زور در باندې غلاګانې نه دي کړې ما څوک د مټه نیولي چې غلا مې بوتلې دي ما خو صرف دلیل درته لکې چې باقي خدار څه تاسو کړی دي ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه تاسو زما د فریاد جواب کول شي او نه تاسو د فریاد جواب کول شي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم وی چې تاسو ز الله سره شریکولم او دا خپل منعم حقیقی د الله خبرم نه منله او زمان منله زه د هغې نه انکار کوم ما درته اړو ویلې نه دي زه خدایم بې قباز دا د شیطان تقریر به په جهنم کې خپلو ملګرو ته زما رونو نو یو صفت دروغ دی بل صفت دوکه ده بل صفت دا چې د انسان تر مرګه پورې دشمن دی دا د شیطان صفتونه دی نه به ځان ساتي حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام روان که چې د په مینا کې حلالۍ ځکه الله ورته ویلي چې دا بچی دی حلال که ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی اسماعیل علیه السلام ورپسې روان دی دا شیطان راغی یو ځای کې او حضرت ابراهیم علیه السلام ته څه کې وی قربانی کوم وی قربانی نه ما ته پته را دا زوی لالی اخو به پیشو وی زوی هم څوک لالی نیازبین به چیرې دی دا څه کې ابراهیم علیه السلام پې پوه شو چې دا خو شیطان دی هغه کاڼې راواغېشت او په دې شیطان یې غذارو بیا راغی دې خواته حضرت اسماعیل علیه السلام لا هغه ته وی ته څه پوهې چې چېرته روانې وی او وی څه کې وی پلار مې قربانی کوي وی قربانی نه کوي تا لالی اسماعیل علیہ السلام ورته سوی وی داسې به یو پلار وکړي چې زوی به حلال کړي وی هغه وی چې ما ته الله ویلی دي وی چې الله ورته ویلي دي نو حلال مې دي که ځه خدای دې بې خوباسه هم پوه شو چې شیطان دی کاڼې راواغېشت دوباره یې په کاڼې باندې وویشت بیا په درې باره بیا راغی ابراهیم علیه السلام لا سوچ وکړه ګورې دا خوب دی غلط دی زه دې خیر خو یم سوچ وکړه ګورې زوی څوک حلالوي
دا سکه مطلب دا چې دا پلار د زوی د علالولو نه منی شي یا دا زوی ته تختی او د خدای په حکم کې خلاف ورزي راشي. حضرت ابراهیم علیه السلام بیا کانی را واغې سپیره ما نیولې د خدای خلاف کې په کانی باندې وشته. اوس هغه زینو کې درې غټې ستنې برجې ولاړې دي او حاجیان صاحبان چې حج ته لاړ شي نو درې ورځې دغه جمرات ورته وایي دغه شیطانان بولي. یو ځای کې ځان د رکوټي سړي په شکل جوړ کړو خلک هغې ته رکوټي شیطان وایي. بل ځای کې ځان داسې درمیانه قد والا جوړ کړو خلک هغې ته درمیانه وایي. او بل ځای کې ځان مشر بابا جوړ کړو هغې ته خلک غټ شیطان وایي. دا دومره خطرناک او سازشي شی دی، سازشي. او د انسان ازلی د نیکه د وختونو دشمن را روان دی او اله به صبرېږي چې دا مسلمان برباد کړي او د جهنم ته وغورځوي. خدای دې د وسوسو نه په حفاظت او پامان کې وساتي. رسول الله مبارک ته څونه سازشونه اسکیمونه جوړ کړي. د هجرت په موقع باندې ځان یې د یو بوډا سپینګیري په شکل کا او ابو جهل له مشورې ورکولې. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی عرفات کې مې د الله نه سوالونه وکړل، دوه مې خدای قبول کړ یو پاتې شو. وی مزدلفه کې مې الله ته وجړل، دا دریم سوال مې خدای قبول کړ، هغه د امت لپاره سوالو. نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې وخندل. صحابو دې تپوس وکړه د الله رسوله دا خو د خندا وخت نه دی، دا خو ته جاړې خدای ته، د جړا وخت دی، د خندا وخت نه دی. رسول الله مبارک وفرمایل وی جړا په دې راله چې دا دریم سوال مې الله قبول کړ نو شیطان په سر خورې اړی او منډې وی او ټیزونه اچوي. وی هغه ته چې مې وکتل خندا راله. جنگ بدر کې د سړي په شکل کې راغی، ابو جهل سره لاس ونیوه او دا کرز ابن جابر د یو قوم مشر د هغه په شکل کې راغی. ابو جهل ته وی پام کو چې ګورې خپې دې سستې نشي، زه کرز یم د فلان کې علاقې مشر یم، 2000 لښکر زما را روان دی، زه د لمخ کې رالم او ځان یې د هغه کرز د یو قوم مشر د هغه په شکل کړو، 2000 لښکر مې را روان دی. ابو جهل نورم سور کې شو چې دا د کرز خلکو د کرز راغلی دی او 2000 لښکر دی وسره. لږ ساعت به تېر شو، ابو جهل به ته لښکر خو دې راونه رسېده، وی را روان دی هغه دی. بیا به لږ ساعت تېر شو، هلکه کرد هغه لښکر خو دې راونه رسېده، صبر وکړه روان دی که نه دی، ګاټی نه ده دی، غر نه پورې غاړه دی. خو چې کله سپونه مخامخ شو او فرشتې رالې نو فرشتو خو شیطان پیژنده که نه او دم فرشتې پیژندلې. قرآن شریف کې الله وایي وی لاس یې د ابو جهل نه راښکه، لاس یې لاس کې نیولې راښکې د دې خواشه. هلکه کرده څه کې؟ وی زه ور مخامخ مټلې اوس به دې پته ولګي هغه د فرشتې رالې، ده خو فرشتې لیدې که نه، وی اوس به دې پته ولګي چې ټیزونه د نه وباسي. ایله مې ورسیل مکړی، اوس خو تښتېدیم نه شي، لاس یې ترې راښکه او منډه یې ترې وواله. نو د سپېره بچی نه په کافر دی نه په مسلمان دی، خو چې په چی وس برکېږي را ګړاوی او را پردوي او ګونټې پې د پاسې ایږدي. دا خطرناک شی دی، خطرناک. ځان به تېرونو پسه ساتو. ما درته وویل د چې کوم صفتونه دروغ، دوکه، قسمونه، شیطانت، دو کسانو منځ کې اوړنې راوړلې او مسلمان سره دشمني او کبر، د دې صفتونو نه ځان وساتئ. دا ستا دشمن دی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بل به تې پسه خلاصېږې اعوذ بالله وایه. او چې لله دې کله دا رالل چېره د نیکۍ خبره ده د الله حمد وایه هغه نیکي کوه، او لله چې دا کله رال چې د ګناه کار دی اعوذ بالله وایه او ځان تې ساته. قرآن کې الله وایي ان کید الشیطان کان ضعیفا. د شیطان سکیم ډېر کمزوری شی دی، دا د خو مضبوط ښکاري او ډېر کمزوری شی دی. اعوذ بالله وایه. او یو دم دی رسول الله مبارک ښودلی دی، هغه دا دی چې سحر کې څوک سل کرته دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا خو به مو یادی کنه ان شاء الله. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا چې سحر کې څوک سل کرته وي که مانځه نه مخکې که مانځه نه وروسته وي، په دغه ورځ بیا خدای شیطان نه ساتي، شیطان نه بیا خدای ساتي. او حدیث پاک کې راځي وې دې سړي له په دغه وخت کې متیازې کوي. یو صحابي د چا متعلق شکایت وکړ، وی حضرت فلان کې سړی چې د ټوله شپه ودي او سار مانځله نه پاسي، وی دا هغه سړی دی چې بال شیطان فی اذنیه، چې شیطان ول په غوږونو کې متیازې کړي دي. نو چې څنګه شیطان نه ښکاري متیازې هم نه ښکاري. او بل حدیث کې راځي وی د انسان د سر له دې تارونه راوړي غوټې ورکوي، په دې انسان کوډه کوي، کوډه دا کوډه خلق نه کوي، جادو. او هغه تارونو باندې دم چوف کوي، علیک لیل طویل فرقد، او چوپ ناری کې مړه وګد شپه ده وګد شخه. نو سړی د سار د مانځنه وباسي.
بیا ویورېږه چې خیر دی پابسې لیکن ور خطو ټیم شي دا یاره وي خیر دی څه قضا به وکړې اخره کې د هغه قضا نه یې مباسي خرونو ګورې بعضې بیماری دی